څوک په دنیا کې دروغ وایي دا دروغ دومره بدترین عمل دی که نه دومره بدترین عمل دی الله تعالی به دومره خفه کېږي چې څوک هم په دنیا کې دروغ وایي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د معراج په شپه باندې بره لاړم او جنتونو ته لاړم ما د چې کوم دی جهنم ولیدو او په جهنم کې مې داسې یو کس ولیدو چې د هغې د یو اوښکې به د اور کونډه ورکړله او د دې سټه پورې اوښکې وشلاو او بیا به له د بل اوښکې کې دا کونډه ورکړه د بل د سټه پورې به د اوښکې شلاو نو ما تپوس وکړو چې ملایکو دا څوک دي دا سزا چاته میلاویږي نو ملایکو راته ویلو چې دا ستا د امت کذاب انسان دی دروغجن چې دا په دنیا کې دروغ خورئ دا به دروغ خورول دا د میډیا والا و دروغ به یې ویله په دنیا کې به د دروغ خواره شو لکه د پاکستاني میډیا چې کومه ده نو دې کې ټول دغه دروغ او بوس بادېږي نو د دې د وجې نه چې څوک هم دروغ وایي حدیث کې چې کوم دی دغه لپاره دغه صدا راغلی ده چې د ده لپاره دا اوښکې به چې کوم دی شلولی کېږي او بیا به شلولی کېږي او دا بل به روغېږي بل به شلولی کېږي بل به روغېږي بل به شلولی کېږي او دا سزا به دې سره د قیامته پورې دا سزا راته میلاویږي او یو حدیث کې داسې راځي چې دا چې کله یو خبر دروغ وکړي نو تباه هغه ده ملایکې د دې نه د یو میله پورې جدا لاړې شي ملایکې د یو میله پورې جدا لاړې شي نو مسلمانانو دروغ مه ووایي دروغ نه نفرت وکړئ دروغ نه کرکه وکړئ دروغ د الله تعالی په نسبت باندې ډېر ناپسندیده عمل دی او الله تعالی ته ډېر ناخوښه دی او رسول الله فرمایي ایاکم والکذب د دروغ نه ځان ساتئ د دروغ نه ګناه پیدا کېږي او جوړېږي او ګناهونه خلکو ته جهنم ښیي خلک جهنم ته روانوي لهذا هر مسلمان